بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدن کی جمله کلمات عرب بر دو قسم است. دا شپږم فصل دی. دی فصل کې راته د کلمې د اعراب او د بنا په اعتبار سره دوه اقسام بیانوي. د کلمې د اعراب او د بنا په اعتبار سره دوه اقسام بیانوي او به د هر یو راته تعریف او مثال او حکم ذکر کوي. حکم نه د تعریف جوړ کړي خو موږ به داسې کوو کا نو واورئ. وی کلمه چې دا کاغه اسم وي، کاغه فعل وي، کاغه حرف وي، دا په دوه قسمه معنی ده. یو ته معرب ویل کېږي او یو ته مبني. کلمه په دوه قسمه معرب مبني. معرب تعریف یې کړی به ورله مثال ذکر کړی، مبني تعریف یې کړی به مثال ذکر کړی. فصل کې دومره کار شوی دی. نو تاسو داسې ویلی شئ چې دې فصل کې غټې دوه خبرې دي. یو تقسیم د کلمې د دوه اقسامو معرب و مبني ته، او دویم نمبر به د هر یو تعریف او مثال ذکر دی. منگ بے لگ بدلو انشاءاللہ. نوی فصلا بدان پوئے شاک جملہ کلمات عرب چٹول مجموعہ کلمات دا عرب چی دی کا غیسم وی، کا فعل وی، کا حرف وی، بردو قسمس پدو قسم مانی دی. معرب و مبنی یو معرب دی و بل مبنی. بید معرب تعریف کرے، مثالی ذکر کرے. معرب ملی سے د اعراب نه د اعراب معنی د اظهار، او معرب معنی اعراب ظاهری کی رفع نصب جر، حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری په ظاهری کی نزدک معرب تا معرب ویل کیږي. اصطلاحی تعریف د معرب کړي دی. معرب هغه کلمې ته ویل کیږي چې د عواملو په بدلیدلو سره د دې اخر بدلیږي را بدلیږي. معرب هغه کلمې ته ویل کیږي چې د عواملو بدلیدلو سره د هغې اخر بدلیږي را بدلیږي. پوهېږو که نه پوهېږو؟ او به ورله مثال ذکر کړی دی لکه زیدون معرب دی. نو جاءنی زیدون کې وګورئ مرفوع دی، رأیت زیدن کې منصوب دی، او مررت بزیدن کې مجرور دی. دا د کتاب والا طرز وکړه. مولی شب دا تعریف چې کتاب کې شوی دا په حقیقت کې تعریف نه دی، دا خو د معرب حکم دی. نو راځئ ما ویل موږ خپلې طریقې سره به بیان کوو. نو ما ویل معرب چې دی اعراب نه دی، اعراب اظهار ته ویلی کېږي. معرب ته معرب ځکه ویلی کېږي چې د باندې اعراب ظاهریږي که نه. بے تعریف د معرب صاحب د کافی داسې کړی دی. فالمعرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل، لم يشبه مبني الاصل. دواړه دي صحیح دي. د هغه مرکب ته ویل کېږي چې د خپل عامل سره مرکب وي. یا داسې په لنډو معنی ووایه، معرب د هغه د عامل سره مرکبی کلمې ته ویل کېږي. د عامل سره مرکبی کلمې ته، یو چې مبني اصل سره مشابهت نه وي، دوه اجزا شو. آیا وایه د هغه کلمې ته ویل کېږي یو جز چې مرکب وي، دوه د خپل عامل سره مرکب وي، درې مبني اصل سره مشابهت نه، څلور. بس تاسو اوس خوښه ده، چا موږ سره زور نشته دی چې په کومه طریقې وایي. څلور ته جوړوئ او که دوه نه رسېږي. نو المرکب وایي هغه کلمه چې مرکب وي. دې کې دې ته اشاره وشوله چې کله یوه کلمه مرکبه نه ځان له راغلي، که هغه اسم وي او که فعل وي، بس به مبني وي. ښه لکه زید دا مبني دی. دویم چې مرکب وي او د عامل سره نه وي که نه، نو به هم مبني ده. لکه غلام زیدن
دا غلام چې دا مبني دی ښا نه رسې به ځکه دا اگر چې مرکب دی د زید سره خو عامل خو یې نشته دی کنه البته زید مرکب هم دی او عامل هم شته دی یا مضاف عامل جوړه کار بجر با لام جوړه غلام لزید په نه شولې به اول نمبر سبوي مرکب بوي که مرکب نو به مبني دی دویم نمبر مرکب بوي او د عامل سره بوي نو که مرکب وو د عامل سره نو به هم سوي مبني بوي او دریم نمبر به قید که مرکب مو عامل سره مو خو مبني اصل سره مشابهت لرلو به هم دا مبني وي نرسي لك هؤلاء دم جاءني هؤلاء کیو ګور مرکب هم دی عامل سره مرکب دی خدا د چې مبني اصل سره مشابهت دی چا لرین روان دی بندي گئی نو مبني اصل سره مشابهت دی ښا دا ان شاء الله به وایي څنګه مشابهت دی ان قریب به وایي ورسېدلې به بهرحال دا تعریف شو د معرب نو مثال خپل بیان شوی لکه زیدون کتاب کې شته حکم یې وسره نو دلته چې کتاب کې کوم تعریف دی دغه حکم دی کنه د معرب حکم دا دی چې د اخر حرف چې دی کنه دا به د عوامل په بدلیدل سره بدلیږي را بدلیږي جانی زیدون رایت زیدن مررت بزید نرسي بهرحال په دې فصل کې مصنف تقسیم د کلمې وکړو دوه اقسام ته معرب او مبني یو دیم نمبر مونږ ویلو د معرب تعریف کو داغه حکم بیانو داغه مثال بیانو د مبني به تعریف کو حکم بیانو مثال به بیانو د معرب خو شو کنه ارڅ نو څه تلګو غوري معرب انس معرب اغه د اصل کې حکم یادې ښا کاخر چې داغه اخر به کله کله خلق تعریف بالحکم کیم ځکه دغه په صحیح تعریف خلق نه رسیږي بس حکم متبیان کی به اختلاف یا عوامل به اختلاف د عوامل سره مختلف شود مختلف کیږي چون زیدن لک زیدن رواخلا درجانی بدی ترکیب او بدی جمله کې چې جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن ولی سب دل ترا ترکیب کی ترکیب را تخی وإذا جاءني زيدون کی دا جاء عامل لها او زيدون دا معرب دے زکه بدمانی اظهار دے اعراب کیږي او دا دال چې د تخکاری کنا دا به محل اعراب دے او دا دن کی چې دا زمخ کاری دا اعراب دے اصلور اصطلاحات را بیان کړه جاء عامل او زيدون معرب او دال محل اعراب مونږ ویلو د معرب چې کوم اخري حرف دی هغه اصل کې محل اعراب وي اعراب باغی بدلیږي را بدلیږي او دا ضمه یا د نصب یا جر دا ولا اعراب شو نوې جاء عامل است وزيد معرب است وضمه اعراب است جاء عامل زید معرب دی او ضمه اعراب دی ودال محل اعراب نو صبرته دا اوس به د عامل تعریف مو کو د عامل لا شاته ویل کیږي بلکې سوي جاء عامل است کنا ناول بد عامل تعریف کو عامل صاحب د کافی تعریف کړي والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب تسوي اجزاء سرزد کوي عامل ما هغه اسم فعل حرف ته ویل کیږي ځکه عامل درې وړ کېدل شي هغه اسم فعل حرف ته ویل کیږي او عامل به چوم د عامل په وجه باندې يتقوم حاصليږي المعنى المقتضي للاعراب هغه معنی چې هغه د اعراب مقتضا وي د اعراب مقتضی وي چې هغه د فاعلیت معنی ده د رفع مقتضی ده مفعولیت معنی ده د نصب مقتضی ده مجروریت معنی ده د جر مقتضی ده
مقتضی ده پوه نه شولې پې اوس وګورئ عامل هغه اسم فعل حرف ته ویل کېږي چې په دې سره هغه معنی حاصلېږي دوه کم چې مقتضی د اعراب وي نو په عامل سره معنی حاصلېږي د فاعلیت هغه مقتضی د اعراب د رفع عامل سره معنی حاصلېږي د مفعولیت هغه مقتضی د اعراب د نصب هغه سره معنی حاصلېږي د مجروریت دا اصل کې کدا سدسي وای چې عامل سره یو معنی یو عامل له یو دغه سره حصول د یو معنی دی او یو دغه معنی به مقتضا ده یو عامل له یو دغه سره د یو معنی حصول دی فاعلیت مفعولیت مجروریت یو دغه به مقتضا ده هغه به کله رفوی او کله د رب دو یعنی د غیراب کله په حرکات سره ان شاء الله رب شو کله کله په حروف سره دغه شان نسب کله په حرکات او کله حروف سره دغه شان جر پیږي کنه دا تعریف د چا شو دا د عامل تعریف شو وضم اعراب چاته ویل کیږي مختلف آخره به ليدل على معنى المعتبرة عليه د اعراب تعریف دی ما اعراب هغه حرف او حرکت ته ویل کیږي اختلف آخره به چې اسم اخر بدی بدلیږي اعراب تعریف اعراب هغه حرف او حرکت ته ویل کیږي یو جز چې د اسم اخر پچا باندې د 50 سره بدلیږي را بدلیږي اب 50 سره بدلیږي رفع او نصب جر او الف او یا سره به د اعراب انواع صاحب د کافی بیان کړي وانواع او رفع و نصب و جر خنو اعراب سره اخر د اسم بدلیږي ولی ځکه کوم معنی چې په اسم په معرب واردېږي کنه چې هغه باغی دلالت کوي کوم معنی په واردېږي د فاعلیت مفعولیت او مجروریت اعراب په دلالت کوي د فاعلیت معنی د مفعولیت دا او د مجروریت دا بهرحال مخکې راځي مبني اما تاسو ویل کنه د معرب د کوم تعریف چې د اصل کې حکم دی ښا صاحب د کافی وی حکم او يختلف اخره باختلاف العوامل چې اخر به بدلیږي به اختلاف د عوامل سره کله لفظن وی زیدن زیدین زیدون او کله کله به تقدیرا وی جانی موسی رایت موسی مررت بموسی دا به ان شاء الله بیانو وسرت د مبني تعریف کوي او مثال بیانې بس سر دومره کارې کړي دي همنګ به لک بدلو مبني د بنا نه دي مضبوط والی ته ویل کېږي او مبني مضبوط وی کنه د عامل په بدلیدل سره بدلیږي نه اصطلاحي تعریف ولا کړي دي دا هغه کلمې ته ویل کېږي چې داغي آخر په اختلاف د عامل سره نه بدلیږي را بدلیږي دا کتاب والا کړي هغه کلمه چې د آخر چې داغي آخر په اختلاف د عامل سره بدلیږي را بدلیږي نه مبنیانس کا اخرش چې اخر دغه به اختلاف عوامل په اختلاف د عوامل سره مختلف نشود مختلف نشي به مثال ذکر کړي لکه اولای شون اولای کدر حالت رفع ونصب وجر یکساس حالت درفی نصب او جر کی یو شان دي عظیمن بد مبني تعریف کو مبني چاته ویل کیږي معنا سم مبني الاصل او وقع غیر مرکب صاحب د کافی تعریف کړي دي مبني چاته ویل کیږي دا هغه اسم ته ویل کیږي چې د مبني اصل سره مشابهت وي او یا غیر مرکب واقع وي بس دو صورت شو یا خو با د عامل سره ترکیب کې نه راغله مخکې ویلو به مبني دي یا به سره ترکیب کې نه راغله لکه زید مبني یا به ترکیب کې راغله وی عامل سره بنوي لکه غلام مزیدین کې غلام دوا یا به عامل سره ترکیب کې راغله خو مبني اصل سره به مشابهت وي څه شو درې شو وایي شلې به نو معنا سبب مبني الاصل یو او وقع غیر مرکب دوا او د
مبنی چې کوم اعرابي کنا القاب هغه د ضم فتح او کسره ویل کیږي والقاب وضم وفتح وكسر پوه شروع بده معنی اوس به عربی کې لګ عبارت وایو برحل غټ دوه خبري یو د کلمې تقسیم دوا اقسام او معرب او مبني او دویم د معرب تعریف مثال حکم د مبني تعریف مثال او حکم د فصل کې د بیان شو اوس د عربی عبارت ته وښی څه مشکل خو کې نشته کنه خجي المعرب والمبني والدرس السابع اعلم پوش ان جميع كلمات العرب طول كلمات د عربو کا غیسم وی کا فعل وی کا حرف وی على قسمين دو قسم دي معرب ومبني یو معرب یو مبني فالمعرب استعريب د معرب کيهم بما حکم سرا وما داغه کلمې ته ویل کیږي يتغير چې متغیر کیږي اخره اخر د دې به اختلاف العوامل به اختلاف د عوامل سره لك زید رواله فی الجمل الاتیه پرادن کو جملوں کی فی الجمل الاتیه جاءني زید رايت زيدا مررت بزيد نو سراشی اول جملې لک سپړدل کیف فی الجمله الاولى کی وګورئ جاء عامل دے وزید معمول زید معمول دے ومعرب او معرب دے وضمت اعراب ضم اعراب دے ودال محل الاعراب محل اعراب دے والمبنی تعریف د مبنی په حکم سره کوي هو ما دا کلمې ته ویل کیږي لا يتغير اخره چې اخر نه بدلیږي را بدلیږي به اختلاف العوامل به اختلاف د عوامل سره مثل هؤلاء روالا فانه في حاله الرفع ده په حالت درف کی والنصب او بنصب کی والجر او بجر کی يبقى على حالة واحدة وجه تسمید اشاره کړی دا په خپل حالت باندې باقی وي برقرار وي نه جاءني کوم دي نه جاءني هؤلاء رايت هؤلاء مررت بهؤلاء پوه شو به دشبغم فصل خدا دوه خبرې کی بیان شولې آسان دي مخکې ورسور شو اور بس وم فصل کی تاسو ماته لګ متوجي شي ذکر ته د معرب او د مبني اقسام بیانې نو زی تاسو ته بل طرز باندې مدان سانته به خاطر نو وښه یو تکا کتاب هم تقریبا دغه شان ذکر کړي کلمه درې قسمه له تثبت اسم فعل او حرف نو هر یو کې ځان لا د اعراب او د بنا بیان کو نو واورا ما ویل دی فصل کې اقسام د معرب او د مبني بیانېږي نو په کلماتو کې حرف چې دی دا فقط مبني دي صرف او صرف مبني دي کې معرب نشتا او به مبني کې مبني اصل لرسو براشي یو به دویم نمبر دی فعل نو فعل مجموعي تور باندې څلور صورتونه جوړ کړی دي درې صورتونه دوا مبني او معرب د فعل څو صورتونه دي درې امر حاضر مبني دی یو دیم فعل مضارع چاغي کی نون د جمع مؤنثي چاغه یضربن او تضربن صيغه ده يفعلن او تفعلن شپږم او دولسمه او یا بکی نون تاکید ثقيله یا خفيفه راغلي به بدام مبني وي دویم قسم شو فعل مضارع چې دو شرط بکی وي دو شرطونو نه بکی یو وي د سی وایا او که تقسیم حکم خدا مضارع بدو قسمه یو شپږم او دولسمه صيغه یو د دینه غیر کم چې دغه دولس شپږم او دولسمه صيغه دا مبني یو د دینه غیر کم بقې صيغې دي د دې وس دوه قسمه نون ثقيله خفيفه بکې راغله دي دا مبني دي او که بکې نه راغله به دې بقې صيغې کو نه بس به ودا معرب وي نو اوري فعل کی ما ویل امر حاضر مبني دی یو او هغه فعل مضارع چنون چاغي کې نون د جمع مؤنث دی او یا بکینون د تاکید ثقيله خفيفه راشده مبني دوا او دریم نمبر
چې دغه نه علاوه وي نو بس به د مضارع مورب وي. یاد ساتي امر حاضر نه علاوه امر غایب متکلم دغه شان نهي نفي دا ټول د مضارع په حکم کې دي. معنا شپږم دولسم صيغه مبني او دغه نور کې کبه نون تاکیدی ثقيله خفيفه او مبني کني به مورب وي. فعل بیانم ختم شو کنه. اوس راشه اسم له اسم دوه قسم دي. یو ته اسم متمکن ویل کیږي او ته اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن مبني دی او اسم متمکن معرب دی. بس خبره ختم. مجموعه 15 شو. حروف ټول مبني شپږ شو ما. حروف ټول مبني یو افعالو کې فعل الکه من خو یو شی په افعالو کې بری کې ما چې افعالو کې څلور قسم دي او کنه یار به د سره حروف ټول مبني یو به سره قسم کلی و مخکې کنه سټیم نشته لري اوس د سزیم راغلی دا بوس نه کوم تا ځان سره انجاره جوړه کړی دا موږ خو دې خبرې نه کوو توجه جی حروف مبني یو افعالو کې څلور قسمه څنګه چې ما شروع کې ویلي څلور درې مبني فعل ماضی مبني یو امر حاضر مبني دوا فعل مضارع کیږي نون د جمع مؤنث غائب حاضر یا نون د تاکید راشي ثقيله خفيفه دا مبني مجموعي تور څلور مبني شو صحیح شو کنه. او فعل مضارع دغه نه علاوه معرب ده. اسم دو قسمه اسم غیر متمکن مبني مجموعي تور څو مبني شو 15 او اسم متمکن معرب نو و شو ټول دو به کې معرب شو یو اسم متمکن او یو فعل مضارع مجموعه تور څو شو و څه مشکل شته او ته وګورئ فصل بدن بويشا که جمله حروف مبنی است ټول حروف مبنی دي اعراب بین جاری کیږي. واز افعال تراشا افعال کی فعل ماضی یو امر حاضر معروف دوا وفعل مضارع او فعل مضارع بانو نهائی جمع مؤنث شکل دا سرد جمع مؤنث نونون نه چا دو صيغې دي وبانو نهائی تاکید او یا سرد نون تاکید نه خفیفه ثقيله دم مبني نو دریم افعالو کې دریم مبني نیز مبني اسلام مبني دي پوه نه شولې بي. اوس بدن پوه شا که اسم غیر متمکن مبني است دا مبني راته پوره کوي. اسم غیر متمکن مبني دي مبني 15 شوخه حروف درې افعال او یو اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن تعریف کوو لک صبر وکوي. واما اسم اوس دو معرب بیانې یو اسم متمکن دی بل فعل مضارع ده کنه. واما اسم متمکن هر چې اسم متمکن دی نو معرب دا معرب دی البته شرط به ولګي اسم متمکن سره هغه دا چې د عامل سره مرکب وي او د مبني اصل سره مشابهت نه دا خو تعریف دی را وشي. واما اسم متمکن معرب دا معرب دی بشرطان کې په شرط دی چې د ترکیب واقع شو د عامل سره په ترکیب کې راغلی وي. وفعل مضارع معرب او فعل مضارع معرب ده ځکه به دغه دوه قید لګي چې دغه دوه صيغونه علاوه یادو یو او چې به په دغه بقیه صيغو کې نون د تاکید نه راغلی دوا. وفعل مضارع معرب بشرطان کې بشرط دي که از نون نهائی جمع مؤنث چې د نونونو جمع مؤنث نه ونون تاکید او د نون تاکید نه خالی باشد خالی وي. پس وسره خلاصه د معرب ذکر کوي. خلاصه د معرب مبني چې بس دو معرب دي دین له ټول مبني دي. اسم متمکن معرب دی او مضارع. پس در کلام عرب په کلام د عربو کې پیش ازین دو قسم معرب نیست سوا دغه دو قسمونو نه معرب نشته. باقی چې دي کنه باقی هم ټول بټول مبني است مبني دي. نو تر اوسه پورې بدی فصل کې د مبني او د معرب اقسام ذکر شو. ما دا شروع کې ویلي وې خوا د بدی فصل کې دوه بحث شو. یو بحث وشو تر اوسه چې هغه
د مبني 15 اقسام او د معرب 2 اقسام ذکر شو صحیح شو کنه یو دویم نمبر تر اسم غیر متمکن تعریب کوي اسم غیر متمکن راته د شری مړوي دا غي اسم ته ویل کیږي کنه چې د مبني اصل سره مشابهت لري ای تعریب شو او اسم غیر متمکن اسم یستا غي اسم ده ک با مبني اصل چې د مبني اصل سره مشابهت دارد مشابهت لري دا دویم بحث شو د فصل کې دا می شروع کې ویلي وي خو فکر مې نو دریم د مبني اصل بیان راته کې مبني اصل کم دي نو دا درې شي نه دي او مبني اصل سی چیز است درې شي نه دي من شروع کې الفعل ماضی امر حاضر او حروف فعل ماضی او امر حاضر معروف الګ امر حاضر کې معروف قید لګوي امر حاضر معروف صرف و جمله حروف او طول حروف پوه شولې به څو اجزا وشو دي بس بحثونه وشو درې څلورم اسم متمکن تعریف راته وکړه اسم متمکن هغه اسم ته ویل کیږي چې د مبني اصل سره مشابهت نه نو هغه ضد د طرف الاشیاء بازدادها اسم است هغه اسم دې ک با مبني اصل مشابه نه باشد چې د مبني اصل سره مشابه نه وي بهرحال اول فصل کې دوه بحث وشو په دویم فصل کې یعنی شپږم فصل کې دوا او وم فصل کې څلور مباحث وشو اوس دا یو مثلا ځکه دا مبني اصل چاته ویل کیږي مبني اصل هغه چاته ویل کیږي چې اصل داغي بناوي داغي بنا عارضی نه وي اصلي وي بنیادی طور وي او یو هغه یو مشابه د مبني اصل سره لکه اسم غیر متمکن د دې بنا چې دا کنه د اصلي نه د عارضی دا مبني اصل سره مشابهت بوجه مبني وي لنډه دا چې اصل حروف چې دي کنه مبني اصل دي د دې خو سره د معرب صورت نشته دا پرې دا فعل ماضی دا مبني اصل د دې د معرب صورت نشته دا پرې دا امر حاضر معروف مبني اصل د دې د معرب صورت نشته دا پرې دا باقی راشي اصل په فعل کې بنا د بنا نو کله چې فعل معرب کېدلو وجب بیان ولی معرب شوی دی ځکه د اصل نه چې سره خلاف شي کنه هغه د بار خلق به وجه ذکر کی النقطه للفار لا للقار دا سبب ویلی کنه او قدم نه خوخه مدعی او مدعی نه مورید لفقه کې مدعی چاته وي څوک چې د قانون او د اصل خلاف وي او مدعی منکر چاته ویل کیږي څوک چې د اصل موافق وي دی صبر سره وجب کی روپۍ برتی دی اغین زم دا روپۍ زما دي نو اصل خدا د چې د چا وجب کی خدا غدي کنه نو دا څوک چې وای زما دي او هغه سره دیم نو دا خلاف اصل معنی لګي دی نو خلاف اصل معنی اوس دلیل پکار دی ښا مدعی له دلیل البینه علی المدعی والیمین علی من انکر 75 نمبر ماده د خام حدیث د فقه او حدیث حاصل هم دی نو دا شی یو دی ښا اصل کې نومي بدلی عنواني بدلیږي د علومو کې برحال او موږ پښتو کې وایو کنه خلک پروخ سر باندې پټې نه لګي چې کله خوښ شي لګي د چا چې پټې بسر نه څوک ته دا وایي چې ولې دې پټې نه لګولې نه وایي وته ځکه دا فاصل لیکنه چا چې لګولې د وس خلاف اصل شی لکه دا پټې دی ولې لګولې نه رسېږي برحال یاد شوی به یو ترکیب لګ زیات شو اجرا لغو ورته کې دی ښا اون دي مثالونه کې یو رواله دي رب رواله رب مخکم رب ویلو کنه العاقبه رواله عاقبه لفظ جیسے کما يتلفظ به الانسان دے مستعمل معنی لري کنه انجام استعمالی کی به دوا اقسام دي لفظ کلمه او مفرد او مرکب دا به کی مفرد دیکھا عاقبه مفرد دے تنها کا دلالت کنت بر ایک معنی به د دې درې اقسام دي اسم فعل حرف جی دا عاقبه به اسم دے کنو تعریف وک كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة علامات رات بیان کی جی العاقبة
دا مبتدام دا اور سره الف لام هم پر راغلی دی یعنی مسند الیهم دا الف لام هم پر راغلی دی او تام ورسره مرګري شوی ښا خجی به مورب او مبنی کی دا باسم پکې رااله اندازې په مورب او مبنی کې مورب دی الکه مجموعه اقسام څو و پنځه د مبنی او دوه د مورب دا څه وکنه دا پکې په دغه طریقه باندې وې د مورب د اقسامونه دی او اسم متمکن دی تعریف اداري چې مبني هغه اسم ته ویل کېږي چې مبني اصل سره مشابهت نه وي درسې ټیم دې شوی دی نو بس به کو موږ سبق بزر وایو چې ټیم ملاوي شي به نیټ ها عربی عبارت خلا پاتې لري خدای دې ښه او ته وګورئ عربی عبارت خو ضروري دی ښه وعلم پویشا ان جميع الحروف مبنيه طول بطول حروف مبني دي ليس فيها شيء نشتبدي کی یو حرف من المعرب د معربنا اما الافعال چې دي فثلاثه منها مبنيه وردي سم ترتیب ورکړي درې بګي مبني دي الفعل الماضي بجميع اقسامه سواء برابر خبر د ماضي قریب وی بعید وی احتمالی وی تمنائی مطلقاً وی استمراری وی کان وغیرہ سر الامر الحاضر المعروف دام مبنی دے درم سیغ الفعل المضارع سیغید فعل مضارع التي تلتحق بها آغا چه ملق شوی دا غی سر نون جمع المؤنس یضربنا تضربنا والتي او آغا تلحقها چه ملق شوی دا غی سر نونا التاکید دو نون دا تاکید ثقیل خفیفہ آنی النون الثقيلة والخفيفة نون ثقيلة وخفيفة فهذه الثلاثة منها دري أفعال أفعالنا مبنية مبني دي وغيرها وددين إلى ومعرب معرب دي وأما من الأسماء أرجنا أسماء ندين فالاسم غير المتمكن اسم غير متمكن شيء مبني دي فقط وغيرها وددين إلى وين اسم متمكن معرب معرب دي ومبني الأصل أو مبني أصل جل ثلاثة أشياء دي الفعل الماضي والأمر الحاضر المعروف أو بل جميع الحروف وعلم بويش أن الاسم على قسمين اسم بدو قسم معنی دي الاسم المتمكن يو اسم متمكن دي وهو ما دا اسم تویل کی لا يشبه مبني الأصل مبني أصل سره مشابهت نبي الاسم غير المتمكن غير متمكن دي وهو ما دا اسم تویل کی يشبه مبني الأصل مبني أصل سره مشابهت وي ويكون مبنيا دائما دا مشر بار مبني بها والمعرب قسمان معرب دو قسمان فقط مبني کې خو څلور قسم جوړ کړي درې د مبني یو فعل کې وما او یو معرب دلته وي معرب دو قسم معنی دي اچھا جی والمعرب قسمان ها د معرب دو اقسام دي یو اسم متمکن او بل فعل مضارع هغه خبره پاتې ده الاسم المتمكن اسم متمكن دي خو بشرط ان يقع في التركيب په شرط ترکیب کې واقع وي الفعل المضارع دویم نمبر فعل مضارع ده بشرط ان يكون خاليا من نون جمع المؤنث په شرط باندې چې خالی وي نون د جمع مؤنثنا ونون التاکیدنا ولا يوجد في كلام العرب معرب نموجودي په کلام د عربو کې معرب الا هذان مگر دا دوا عن الاسم المتمكن والفعل المضارع مع الشروط المذكوره سر د خپل شروط نشي او ترکیب کې واقع بل بدل نونون نه خالی وي والبواقي كلها مبنيه باقي ټول بټول مبني دي